أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس مع تقديم وتأخير وفيه فقد استكمل إيمانه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود. دا حضرت ابو امامه رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث کی پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم بحث حل د مفردات. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ. دا د خپل نوم د سودی ابن عجلان ابن حارث په کنیت سره مشهور د ابو امامه. د قبیله باهله یو شاخ سهم سره تعلق دی. مصر کې اوسېده، بیا حمص ته لاړو. یو اتیا یا شپږ اتیا هجري کې یو نوي یا د یو سل شپږو کالو په عمر وفات شو. آخر من مات فی الشام من الصحابه، شام کې رسته صحابي و چې وفات شو. د دنه 250 حدیث روایت شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سره د محبت اظهار په دې الفاظو کړي: انت مني وانا منک، ته زمانه یو زستانه یم. تاسو به پوښتنه دا کلمات د علو شان د پاره کافی ده. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. حضرت ابو امامه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے: من احب للہ، سوک چه محبت کئی دا چا سر خالص دا اللہ دا پارا، و ابغض للہ، او بغض کئی دا چا سر خالص دا اللہ دا پارا، و اعطا للہ، ورکڑ کئی خالص دا اللہ دا پارا، ومنع بندش کئی نور کڑ کئی للہ خاص دا اللہ دا پارا، فقد استکمل الایمان، دا ایمان خپورش. رواه داود. ورباه الترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر. لگ تقدیم و تاخیر دے پدی. وفی اور دا ترمذی پر روایت کہ فقد استکمل الایمان پزے فقد استکمل ایمانہ دے. د ایمان کامل کچھ دا سلور صفتونه پکې را. دریم بحث ما اول مقصود من الحدیث. حدیث کے مقصد بیان دا مکملات ایمانیه ہو دے او ترغیب دے خصائل دے ایمان تورت دے پا مرجعو چی اعمال بے پیدی گنی. دو اعمال دا قلب دی او دو اعمال دا جوارح دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دیک په کول باندې بشارت ورکړې په کمال د ایمان. او تاسو یې عمل پیدا نه کوي. مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث شریف کې مکملات د ایمان دي، یعنی هغه سيزونه چې ایمان په کاملېږي. او کمال ایمان یو کیفیت دی. د کتاب الایمان سره مناسبت واضح ده. پنځم باز حل د مفردات. من احب لله، د احب مفعول د عموم د افاده په خاطر حذف شوی دی. تقدیر د عبارت دا سه ده:
من احب شخصا لله وابغض شخصا لله. دلته هم مفعول په ابغضه کې د عموم د افاده د پاره حذف شوی دی. چې څوک محبت کوي چا سره د الله د پاره او بغض کوي د الله د پاره، د چا سره به بغض کوي؟ د څلورو کسانو سره به بغض کوي. د کافر سره به بغض کوي، فاسق سره به بغض کوي، ظالم سره به بغض کوي او مبتدع سره به بغض کوي. لکه به پوهیږي دا ټول مونږ ته نصوصو کې ښودل شوي چې دیو سره به کوي، خو د دیو د ذات سره به بغض نه کوي، د عمل سره به بغض کوي. نښه به دای که دی چرې د دې عمل نه تیر شي نو بیا به ستا وروري، بیا به یې زړه ته رانږدې کوي. ذات سره به د کار نه وي، د عمل سره به دی کوي. حدیث کې دي نبی علیہ السلام د اوږې او پیازو باره کې وایي انی اکره ریحها، زما د دې بوی بدی شي، یعنی دا ذات یې نه دی بد، بوی مې بدی شي. که اوس دا پخه شي اوږه یا پیاز نو بیا بوی ختم شو نو بیا مقشش. دقه شان کافر، فاسق، ظالم او مبتدع سره چې بغض دی د عمل سره دی، د ذات سره دی نه دی. هلکه بیا پوه شئ. او دا بغض به د الله د پاره او چې د الله د پاره دی کې به ډېر زوري، ډېر زوروري. ستا ذات به پکې نه وي، نظر انداز دخل انداز به پکې نه وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځلې یو یهودي را سملاو، څه خبره هغه وکړه غلطه، یهودي د لاندې نه د ده په مخ لاړې توکړي. علی رضی الله عنہ دا یهودي پرېښوده. چا ته تپوس وکړه چې اوس خو جرم زیات که نو اوس دې څه له پرېښوده، په مخ یې ورته لاړې توکړي. وایي مخکې مې د الله دپاره را سملولی و او اوس یې زما په مخ لاړې را توکړي، نو د ده سره په مقابله کې زما د نفس خواهش داخل شي، زما د انتقام جوش ورسره شامل حال شه د ذات، نو ځکه مې پرېښود چې د خدای دپاره کمکاري چا سره بغض وي نو د الله دپاره به ذات دپاره به نه وي. دې کې بیا لوی اثر وي. پخوا د کتابونو کې واقعات دي د حدیثو چې یو سړی یو ونې ته به خلکو عبادت کو، سجدې به ورته کولې. سړی را پاسېد او منډه کړه او تبر یې راواخیسته چې دا ونه غورځومه، دا خو د شرک اډه ده. شیطان ورته د انسان په شکل مخې له راغلی، وایي چېرته ځې؟ وایي دا ونه را غورځوم. ولې را غورځې؟ شرک کوي خلک. وایي نه ته نشې تللی. او وایي ځم. وایي ستا پلار هم نشي تللی. دواړه به جګړه شو. دا د تبر خاوند را پاڅېد او دا شیطان چې د انسان په شکل اوچتې کو د ځمکې له را خلاص کو، په خېټه ورته کېناست. شیطان ورته د لاندې نه وایي دی خو یې پېژني چې شیطان دی، چې لکه د ونې سره دې څه کار دی، ته یې مه کوه که نه. او تاله به د شپې چې سار را پاڅېدې بالښت لاندې به درته یو دینار پروت دی، دینار به درته اچومه او خپل کار پې سم کا. او ونې عبادت ته نه کې، ټول خلک دې کوي، ستا پکې څه کار دی؟ ده ورته ښه ده خو ډېره ښه ده. سار به را پاڅېد، بالښت به را اوچت که یو دینار به ترې لاندې پروت و. بله ورځ بیا را پاڅېد، بیا 3-4 ورځې به داسې و. په 5مه ورځ چې بالښت اوچت که څه نشته، د ویل شاید چیر شوی به، بله ورځ به ډبل شي، بله ورځ هم نه و، بله ورځ هم نه و. سړی ویل چې لکه چې دوکه یې را سره وکړه. بیا سم غوسه دی، بیا یې تبر را واخیسته چې دا ونه نه پرېږدم. چې راغی بیا ورته شیطان د انسان په شکل راغی. و چېرته ځې؟ وایي دا ونه را غورځوم. ولې؟ لکه خلک شرک کوي. ورته ستا پلار هم نشي را غورځولی، ځکه نرې ته مخکې شه. دواړه په جګړه شو، خو شیطان تکړه شو، دا سړی را سمله او په خېټه ورته کېناست. دی ته تپوس کوي چې دا ولې؟ بل ځل ما را سملولې او اوس تا را سملول. شیطان ورته وایي چې داسې چل دی چې هغه بله ورځ باندې ته په داسې پاکه جذبه را پورته شوی وي او بغض دې د څه دپاره و؟
الله د پاره او غر دم چپکاو نو ز سیم او اوس چې تر پاتې دی اوس بغض د الله د پاره نو بالغ لاندې پیسې نه وي و د دینار د پاره او دینار د پاره دا بغض چې د دینار او درهم د پاره یو پیسو د پاره هغه کې اثر نه برکت پکې نه یو چې د الله د پاره نو بیا کې ډېر برکات تاسو به پوښتنه واعطى لله ورکړه کيم د الله د پاره او چې منع کيم د الله د پاره عمر رضی الله تعالی عنہ ناس د پیسې د بیت المال شماري ځان لړی ولګولې د بیت المال تیل دی پکې چا دروازه را وړه په ولوي سوکي وای علیم رضی الله عنه عمر ته تپوس کوي ذاتی کار دی او کنا سره مسلمانانو عام اجتماعي کار دی او ته وای ذاتی خبره مې د تا سره د دروازه کولاو کړه خو دی وای مخ کې نمړه کړه علی رضی الله عنه ورته وای چې میلمه راشي خلک ورته رڼا کوي تا دی ولې بل کړه عمر رضی الله عنه ورته وای چې دی دیو کې د بیت المال تیلو او ما د بیت المال کار کاو نظر کتاب الایمان سره په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصال ایمانیه او مکملات ایمانیه بیانای او وزه د کتاب الایمان هم دې د پاره شي البغض فی الله کې پات تعلیلیه ده الحب لاجل الله والبغض لاجل الله فی اجلیه ده د تعلیل لپاره لکه ان امراتن دخلت النار فی هرة سمانا لاجل هرة تاسو باندې اعتراض وارد مخکې حدیث کې څلور سیزونه ذکر شو چې افضل الاعمال دي چې حب بغض اعطاء او منع او دلته دوه ذکر کړ چې حب او بغض دا ولې تاسو ما جواب وکړئ چې د حب اثر مرتبه اعطاء ده او د بغض اثر مرتبه منع ده روایت کې صرف منشأ ذکر ده چې حب او بغض ده او مخکې روایت کې مناشی ذکر او سره د انتزاعینو الکه په پوښتنه منشیم ذکر وی چې حب او بغض ده او انتزاعینم ذکر و چې اعطاء او منع وا الکه په پوښتنه تاسو نه بیا سو کې به اعتراض وکي چې د ایمان نه بعد خو منځ افضل الاعمال ده او دې حدیث کې راغله چې حب او بغض ده دا حدیثو کې تعارض راغی تاسو به جواب وکړئ صحیح ده خو دلته یو قید معتبر ده چې اعمالو کې افضل الاعمال په اعمال افضل الاعمال د اعمالو نه اعمال قلبیه مراد دي په قلبي اعمالو کې بهترین عملونه حب الله او بغض الله ده مطلق اعمال نه دي منځ غوړه سي ده الکه په پوښتنه بس بکو